أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک ما تاسو تا ذکر کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پتاسو کی یو کس ہم تراغ پورے مسلمان نشی جوڑے دے چه غزا ما سرا د خپل مور او پلار او د بچو او د دې ټولې دنیا د انسانانو نه زیات محبت او نساتی. دا حدیث مبارک عام دی، مونږ او تاسو دا حدیث اورو، پکار ده چې مونږ او تاسو د دې حدیث په مقصد باندې ځان پوه کړو. د علماء د دې حدیث په تشریح کې د دې حدیث مقصد بیان کړی دی. غالباً علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ چې کوم مقصد د حدیث بیان کړی دی او مطلب یې بیان کړی دی هغه ډیر زیات بهترین دی. یاد لرئ د انسان په زړه کې چې محبت وي دا په دوه قسمه وي. یو محبت طبعی دی او یو محبت عقلی یا شرعی، دواړه ورته ویل کیږي. پاسانو ټکو کې محبت طبعی هغه دی چې هغه د انسان په اختیار کې نه وي، بس په زړه کې چرته د چا محبت کینی، لکه مور پلار سره د انسان په زړه کې ډیر زیات محبت وي. یو سړی چا سره احسانات وکي، ښېګړې ور سره وکي، نو د هغه په زړه کې د هغه محسن ډیر زیات محبت وي. نو دا که هغه ډېر هم کوشش وکړي چې دا د زړه نه وباسي، خو دا د ده په اختیار کې نه دی. د دې تعلق د هغه د احساناتو سره، دا د مور پلار محبت که یو انسان ډېر هم کوشش وکړي د زړه نه وباسي، دا نشي ویستلی. دې ته طبعي محبت وایي. او دویم محبت عقلی یا شرعی، دواړه نومونه ورته ویل کیږي. عقلی محبت هغې ته وایي چې طبعي طور خو ستا هلته محبت نه وي، خو ستا عقل او پویه دا تقاضا کوي چې ته دې سره محبت وساته. لکه زه تاسو ته مثال در کوم، امید دی تاسو به په دې باندې پوه شئ. یو سړی بیمار دی او د هغه په دې بدن کې دننه چرته یو غوټه شوې ده، او ډاکټران وایي چې دا غوټه به مونږ ختمو، خو دا غوټه بغیر د اپریشن نه ختمیږي. نو چې یو سړی هوښیار او عقلمند وي، نو د خپل ښه صحت دپاره که څوک ترې تپوس وکړي هلکه اپریشن ته غاړه ایږدې که نه ایږدې، اراده دې ورته شته که نشته؟ یاره جي ولې نه، اپریشن خو خامخا کوم. نو یو څیز که د چا ورسره محبت نه وي، نو د هغې دپاره دومره کلکه خبره نه کوي. اوس د ده په زړه کې د دې اپریشن سره یو قسم محبت پیدا شو، دا طبعي نه دی، اړې نه غواړي چې دی ورسره محبت وکړي، خو د ده عقل او د ده پویه دا تقاضا کوي چې دې اپریشن ته ښه په خوشحالۍ غاړه کېږدي، ځکه لږ تکلیف چې دی دا د ده د را روان وخت د ښه صحت دپاره یو لار ده. نو دقه شان دې ته عقلي محبت ویلی شي، یا دویم نوم ورته شرعي محبت وی. اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت طبعی طور د یو انسان خپل مور پلار سره زیات محبتی، د خپل ځان سره زیات محبتی،
خو چې عقلمن او هوښیار انسان وي ناغه به زیات محبت د هغه چا سره ساتي چې چا ورسره احسان کړی دی، چا ورسره ښېګړې کړې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا محسن انسانیت دی. د ټولو انسانانو سره د نبی علیہ السلام احسانات دي، او د دین لوی احسان څه کیدی شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوششونو باندې مونږ او تاسو ته د هدایت غوندې دا قیمتي او لویه خزانه ملو شوې ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ محسن دی، مونږ سره ډېرې زیاتې ښېګړې کړي دي. د نبی علیہ السلام سره محبت، دا عقلی محبت کمې ته چې شرعي محبت ویلی شي، دا به مونږ او تاسو خامخا لرو. که یو انسان دا عقلی او شرعي محبت د نبی علیہ السلام سره اونه لري، د مور او پلار او د بچو نه زیات، د دې ټولې دنیا نه زیات، نو دا انسان مسلمان نشي کېدی. اوس د نبی علیہ السلام سره محبت د کامل ایمان د پاره ضروری ده چې ستا دا کم طبعی محبت دی چې دا ته د نبی علیہ السلام په دغه عقلی محبت باندې قربانی کی، او دا د انسان په خپل وس کې دی. یو ځای کې یو مسله تا ته مخې ته راله، ستا طبعی محبت یعنی مور او پلار چې هغې سره ستا د زړه طبعی محبت دی، هغې تا ته وایي دا کار داسې وکړه، بل اړخ ته ته ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نه داسې مه کوه داسې وکړه، نو ستا د ایمان پته به دغه ځای کې لګي چې آیا ته دا خپل طبعی محبت په دغه عقلی محبت باندې قربانی کې او کني قربانی کې. لکه مثال په طور د یو سړی په کور کې د خوشحالۍ څه پروګرام دی، او مور پلار یا بچی هغه ته وایي چې یاره دا خوشحالي چې دی نو دا خو په ډنګ ډونګ باندې ښه ښکاري، او راځئ څه پروګرام به وکړو، او چې نه کوي نو مور پلار هم خفه کېږي، بچی هم خفه کېږي. دې خوا چې ده وکتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه مونږ او تاسو ته دا واضحه ده چې ډول او سرنا په خپلو خوشحالو کې دا حرامه ده، نو دغه خپل د مور پلار محبت راواغشته او د نبی علیہ السلام په محبت قربان که، دا سړی مسلمان دی. د نبی علیہ السلام سره عقلی محبت وساته، خپل طبعی محبت راواغشته او په هغې قرباني که.